بسم الله الرحمن الرحیم. وردا فعل ماضی سے دي چې دا شروع به ضربا ضربا ضربو دا فی الله دی نو ضربت کوي. یو خبره ده چې په ضربت پرې تا کې دا ضربت پاتره دي تا راغلی دا تا ولې راغلی دا نو موږ چې په ضربت پتا کې با اخر کې چې کمتار راغلی دا نو دا علامه د تانیث ده. علامه د تانیث لکه څنګه چې د ضرب دا اصل کې اعتراض نه جواب ده چې ضربا په اخر کې الف ته ودا نو هما په اصل کې د ضربو په اخر کې دا وته چې دا فاعل نه خلا دا چې په اصل کې همو ضربنا ریګي دې نه نه دا فاعل نه خلا دا چې په اصل کې هم نو دا شان دې ضربت کې دا تا چې نه هم دا فاعل نه خلا وینا نه دا فاعل نه خلا نه دغه بریګه فاعل دې دا مستتر ده دا تا په سره بار الله نو دا تا د علامه د تانیث تا په سره علامه د تانیث دی وی چې علامه د تانیث دا علامه د تانیث دلته کې دا تا ولي راوړل علامه د تانیث علامه د تانیث کو له نورم دي دا تا یو لپاره خاص کړل نو جواب کوي چې لکه مخارج یعنی حروف ټول د دریو جګونو لري نه راوځي یو ته ویلېږي دي شفوي حروف شفوي چې د شونډو نه ادا کېږي لکه فا با میم واو دا شونډو نه ادا کېږي دنه علاوه حلقي حروف دي حلقي حروف حمزه ها عین ح غین خ د دې شپږونه او د ضرور نه لسونه علاوه د نور حروف کې کم دي د دې ته وسطي حروف وسطي چې دا حلق او دا شفتینو یعنی د شونډو او د مړی د میس نه ځای نه ادا کېږي هغه قاف د جبې د مې نو جبه چې نه دا لګورا دغه د مړی او د شونډو په منځ کې دا یا موږ د جبې د غاړې او د پر مخامخ دا ټول دي په دې کې د وسطي حروف ویږي یو شفوي حروف دي یو وسطي حروف دي او یو چې نه دادي حلقي حروف دوی وایي چې دا تا چې نه دا د وسطي حروفونه ده ان د دویم قسم حروفونه اول شفوي حروف دي او بیا چې دا وسطي حروف دي او بیا حلقي حروف دي دا دویم حروفونه ده او دا چې د کم نه تانیث دا هم د تخلیق په اعتبار سره دویم نمبر ده تخلیق په اعتبار سره دویم نمبر ده لکه الله پاک حوال حضرت آدم علیه السلام چې دا پیدا کو او بیا حضرت آدم علیه السلام دا دسی پختنه دي د حضرت حوا علیه السلام دا پیدا کو څنګه چې مؤنث د تخلیق په اعتبار سره دویم ده نو دې ته د وسطي حروف چې دا هم د مخارج په اعتبار سره په دویم نمبر دي دویم د مناسبت او جنجید دا ورکړي خو شو دی باندې اوس په دې باندې اعتراض ده چې وسطي حروف ګډر شي وسطي حروف ګډر شي نو تا د تاریخ لپاره په یو ټکی ول د وسطي حروف نه سیوا کو زال دی ول نه سیوا کو او را دی ول نه سیوا کو ولا لام دی ول نه سیوا کو نون دی ول نه سیوا کو یو قامه ګورا زوادي ول نه سیوا کو ولا بل ارض ول نه سیوا کو دې وایي چې اصل کې دغه لپاره خدا خبره ده د زیادت لپاره دا خبره ده چې او حروف علت نه یو حرف واشي او حروف علت درې دی واو الف یا دلته یا درې ونه نشي سیوا کېږي ذکر ضربه په اخر کې کتالف ولګي نو ضربه به جوړ شي د دې به التباس راشي د تسنین سری سره د حروف علت نه بګي دا واو ولګي دې به التباس راشي د ضربو د جمع مذکر غایب سری سره هغه د په اخر کې یا ولګي ضربه سره به د غراشي التباس راشي دا اسم تفضیل مؤنث غلا حروف علت خو نشي لګولای چې حروف علت نشي لګولای نو دسی یو حرف موږ له پکارو چې هغه حروف علت خو نه وي ولدي حروف علت سره یو شانتي نو هغه کې موږ سوچو کو نه آتا ذکر ډیر شی صورتونه دي سړي چې پای کې دا حروف علت پتا سره بدلی کې لکه بیجاون باندې تجاون وراسو باز کې توراسونو پوښي نو دا حروف علت سره داتا چې دا بدلیږي را بدلیږي د دې وجه نه داتا چې نه کړه دای بګیدل لکه راوړلا نو بری باندې پوښي ورې یو په خبره مونږه یو په ضربت کې داتا چې دا علامه د تانیث تا علامه د تانیث وې دا نو دې کوم دا خبر وکړه چې اتا علامه تانیث کړه چې تا د حروف په اعتبار سره چې کم درې مخالف دي
دا تا په کې دا دویم حروفونه ادا کیږي د وسطي حروفونه ادا کیږي او مؤنث هم چې د تکلیف په اعتبار سره په دویم نمبر باندې دویم د جنده ورکړي دی باندې پوښښ بیا بل خبر ده د یو سبق دی او نه خبره خدا وا چې په دې کې دا ادا علامه تانیث تا او دا فاعل نه ده علامه تانیث تا بلکې فاعل نه ده دویم خبر ده علامه تانیث تا او فاعل نه ده فاعل څنګه نه کنه چې لکه په کلام عربي کې استعمالي کې ضربت هندون نو کدا فاعل وین د دې په هندون نمک کې دا تا چې دا بیان شورت لره هغه فاعل نه خلل نو په دې باندې تفصیل ان شاء الله بیا راشي بل خبردار چې را ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتن ضربت ضربنا انا سيدي تني نو په دې کې دا ماضي اخر خو مبني پر فتح وی لکه ضربا نو په دې کې باندې اخر د سکون ونی راغله ضربت ضربتما ضربنا ضربت ضربتما ضربتم په دې کې په با باندې دا سکون ونی راغله نو د دې وجه ذکر کړي چې په دې باندې سکون ذکر راغله چې په دې کې کدا سکون نه ولي نو څلور حرکات پر لپسې راځي او څلور حرکات پر لپسې په یو کلمه کې هم راتلل نه راوړي او په داسې کلمه کې چې یو حقیقتا یو کلمه نه خو دی وی کلمې په شان دی وی نو پای کې هم څلور حرکات پر لپسې راتل سری نه راوړي پوه شئ لکه څنګه چې په یو حقیقي کلمه کې نه راوړي دغه شان دی هغه چې هغه حکمن یو کلمه وي پای کې هم د څلور حرکاتونو پر لپسې راتل سری نه راوړي حقیقتا یو کلمه چې باید ضرور روپ ناروا دي راتل ناروا دي لکه ضرب دا حرج دا حقیقتا یو کلمه ده نو بلی کې ضرور حرکت پر له بصیر راتل نو بلی کې موږ د حاسا کړي دا موږ د حرج او حکم یو کلمه چې هغه فعل او فاعل دي هغه فعل جدا کلمه ده او فاعل جدا کلمه ده او دا حکم یو کلمه ده حکم سره یو کلمه خو شوي څنګه چې په حقیقتا کې یو په حقیقتا څلور حروف کې حقیقتا چې کله په کلمه کې څلور حروف راشي نو پای کې پر لپسې څلور حرکات راتل نارواوي دغه شان دي کله چې حکمن یو کلمه وي نو پای کې څلور حرکات پر لپسې راتل ناروا دي پرې پوه شوي اوس دې خبره باندې دلیل پېښ کړي چې لکه دا فعل او فاعل دا څنګه حکمن یو کلمه ده فعل او فاعل څنګه یو کلمه ده نو په دې باندې یو جواب درې دا ورکړی دی چې دا حکمن کلمه څه کړه چې لکه هیڅ یو فعل بغیر د فاعل نه جوړ نه شي کېږي بلکې چې فعل وي نو فاعل بلاغي د لپاره خامخا وي د دې په منځ کې شدت اتصال له هغه دې چې کېږي چې فعل او فاعل پکې نه یو دا وجه ده او فهم وجه ده چې لکه څنګه ضربت وزيرا نه شوي ضربت وزيرا نه شوي بلکې چې کله ته د اسم ظاهر عطف کې په ضمیر باندې نو په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف نشي کولای بلکې د دې بل اول ته ضمیر مرفوع منفصل سره باندې تفسیر کې دا غیر فصل نه بیا به عطف کې وای دا څنګه کنه لکه څنګه چې د کلمې په یو جز باندې عطف نشي کولای د کلمې په جز باندې عطف نشي کولای نو دغه شان دي پرې ضمیر باندې ته عطف چلند نشي کولای د اسم ظاهر ریپورت شو تاسو ها ولې لکه یو کلمه لګنه د حراجه او ته چې صرف د عطف په جیم باندې کومه او دا الحرام نشم کوله بحار دا الحرام نه عطف نه کومه صرف په جیم باندې عطف کوم نو صرف په جیم باندې عطف نه کیږي نو څنګه چې د کلمې په جز باندې عطف نه کیږي دغه شان دي کده چې راشي چې ته ضرب تو زیدن نو بری باندې عطف چلند نه شي کېږي دا کلمه غلطه ده ها د زید اسم ظاهر عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې نشي کېږي بلکې ندی بدل اول تفسیر براوړي ضربت انت وزيدن بری باندې پوښي ضربت انت وزيدن بری باندې پوښي تاسو ها هغه بری باندې پوښي ها بیا بری باندې اوس اعتراضونه دي چې ضربکا ته وایي چې څلور حرکات پر بسې نشي راتلې نو ضربکا په دې کې څلور حرکات پر بسې راغلي نه دي نو وایي چې څلور حرکات پر بسې راغلي دي دا یو کلمه نه دا یو کلمه نه ده نو چې دا مخکې خدمات وایي چې ضربت
ضربتما او ضربتم باصل کې یو کلمه نه ده او حکم یو کلمه نه نو دلته کې دا وایي کنه چې ضربک حکم یو کلمه نه نو دلته کې دا هم نشي ویل ولې نشي ویل څنګه چې الګي په ضربتا ضربتما ضربتم کې یو فعل او یو فاعل دا فعل او د فاعل په منځ کې شدت اتصال یعنی د فعل نه بغیر فاعل نشي راځي د فاعل نه بغیر فعل نشي راځي او په ضربه کې دا کچ کم نه نو دا د ضربه لپاره فاعل نه نه بلکې د ضربه لپاره سره مفعول له او د فعل او د مفعول په منځ کې شدت اتصال نشته لري د دې کې دي شي چې فعل فاعل او مفعول نه ریوانی پوښتنه ها فعل او نو په دې کې شدت اتصال چون کې نشته لري زګه چې دا منصوب دا منصوبات دا فضل دي مفعول دا فضل څه دي زیاتې ګړه څه دي دا په کلام کې وځو خبره ده کړو نو سب دا به نشته لري پوښتنه ها لکه په دې خبره باندې پوښتنه ورمنګ دا وایي چې ضربتما ضربتم الى اخر دا نه څه چې لري په ماضي اخر کو مبني پر فتح وي او دلته کې ضربتما بری کتاب بری باندې سکون ولي وای تاسو موږ بری باندې سکون ځکه وایو کدا باندې سکون ونه ویل شي نو بیا پرې کې څلور حرکات پر لپسې راځي او څلور حرکات پر لپسې لکه څنګه چې په حقیقت یو کلمه کې چنن دا راتل ناروا دي د قشان دی په حکم یو کلمه کې هم راتل لري سری ناروا دي او دا ضربتما اگر چې حقیقت یو کلمه نه بلکې حکم یو کلمه ده پوه شو مې حکم ولې یو کلمه ده نو وایي چې یو غوړي په منځ کې شدت اتصال د فعل د فاعل په منځ کې چې فعل بغیر د فاعل نه او فاعل بغیر د فعل نه نشي راتللی ویږي مې باندې او دیمه خبره ده لکه څنګه چې په جز د کلمه باندې عطف نکېږي دغه شانتي د اسم ظاهر عطف هم په ضمیر باندې نکېږي په فاعل باندې نکېږي بیا دا په اعتراضونه دي اعتراض دره چې په ضربکه کې خو سلور حروف څنګه راغلي دي واښوي نن وای دا سلور حروف راغلي دي خدا حکم یو کلمه نه ها بیا دا بدی خبره باندې تنویر پېښ کړي دلیل پېښ کړي چیرې دا حکمن یو کلمه نه لکه دغه چې دي کنه دا جدا کلمه نه د حقیقتا یو کلمه نه ده ادي به مې شدت اتصال ده لکه رحمت ته کنه رحمت مطلب لکه هغه مثال چې بای کې خانه ما ولا خان چې دلې دا رحمت چې نه بازو تو رمایت دا بازو کې رمایت بیا متعلق ما قبل دې مفتوح ده عارف څه بل چې رحمت جوړ شوی ده انتقای ساګرین د وجه رحمت جوړ شوی ده څه جوړ شوی ده رحمت جوړ شوی رحمت اوس د دې چې کله د تصدیق جوړو ما د زمه مې رحمتا وزاد تصدیق کوي ها رحمتا وزاد تصدیق ما نو دلته کې په دې معنی دا ده چې دلته کې رحمتا دا په اصل کې رحمایتا سو په اصل کې رحمایتا په اصل کې کنه ها جیسے یا متعلق مقول مفتوح یا بھائی سبل کا رماتا ہوا ہے لیکن رماتا نہیں ملے گی بلکہ رماتا ملے گی وہ نہیں ملے گی ځکه چې بدل کې په دې تعقید حرکت چې کنه دا عارضی دی دا حرکت سره عارضی دی بلکې دا رماتا په اصل کې او رمت او د رمت نه رمایت نه رمت جوړ شوی دی نو دا الف چې کنه دا الف د دې نه مخکې حرکت دا چونکی عارضی دی ځکه چې هغه دغه الف څنګه کټ شوی دی الف دا عارضی ونه لري نو بیا رمتا نشوي لري بلکې بیا بخامخا رماتا وي او په یو لغت کې رماتا ویلي خو شو لري بل اعتراض ده چې ته وی چې هغه باندې ضرور حرکت پر له بصیر اصل نه راوالي نو هدا بيدا او دغه چې علماء په دې کې ضرور حرکت پر له بصیر راغلي دي هدا بيدا او علماء په دې کې ضرور حرکت پر له بصیر راغلي دي اته ضرور حرکت پر له بصیر اصل نه راوالي نو ول چې دا خپل اصل باندې نه هدا بيدا باندې کوو هدا بيدا او علماء باندې کوو علماء ان وګوره په دې په مېز کې الف څه راغله اچون دي تقریبا د پښوره لہذا هو د بيدا او علماء ویل جائز پرې پوښتنه کوڅو پرې کتاب حرکت د تعلیل وګوره وجعلت التاء علامه للمؤنث في ضربت او فضربت کې داتا علامه تانیث ګرځول شوی دا ضربت کې علامه تانیث تا ګرځول شوی دا او دوی چې علامه تانیث تا ولې تا ګرځول نه
لأن التاء من المخرج الثاني تکتا مخرج ثاني نه مخرج ثاني مطلب دا دی چې درې قسمه مخارج دي یو شفوي دي یو وسطي دي او یو چې دا حلقي دي دا وسطي به دویم نمبر دي والمؤنث ايضا في ثاني في التخليق او مؤنث هم دغه رنګ دویم دی په تخلیق کې چې اول الله پاک حدیث شریف نازل ان الله تعالی خلق حواء من ضلع ادم چې الله پاک اول ادم علیه السلام پیدا کړ هغه نه بعد دغه څه پوښتنه حضرت حواء علیه السلام پیدا کړل وهذا التاء ليس بضمير كما يجيء او اذا تا چې دا ضمیر نه لګا څنګه چې براشي په باسو کمایلو کې روته براشي ان شاء الله خدای له هغه هم دا خبره کوي چې لکه بیا د دینه ورستو چې دی کنه کچره دا ضمیر بین او دینه ورستو اسم ظاهر چنده بیان نشته د فاعل او ضربت هندون دا ویل کی اوس د دې نه بل خبره کوي چې یاره په ضربت ما سره دوم اله اخري کې دا با پرې باندې سکون ولې راغره دا خو ماضی او ماضی مبني پر فتح وي واسكنت الباء في ضربنا وضربت او ساكن پرشوی دا با ضربنا ولا ضربت په اخره حتى لا يجتمع اربع حركات متواليات تلې بار چې راجم نشي څلور حرکات پر لبسه بما هو بعض كلمه الواحده کل کلمه الواحده یعنی جا پشان دی کلمه یو کلمه کې خو راتل ناروا دي او چې کوم پشان دی کلمه لکه پشان دی کلمه موږ حکم یو کلمه اگر لګي دا فعل فاعل چې کنده پشان دا یو کلمه نه بلکې پشان دی یو کلمه پشان دی کلمه ولا دغه چې پدې کې اصل کې دا ضربتما دا د دوه سرونه جوړ دي یو د فعل نه بل سنا فاعل او دا پشان دی کلمه ولا یو خدا و د شدت اتصال د ځوان په منځ کې او بهم دا ومن ثم د دې وجنا لا يجوز العطف على ضميره جائز نه عطف په ضمیر د فعل باندې بغیر د تاکید نه فلا يقال ضربت وزيد نشي ویلې لکه څنګه چې د جملې په جز باندې دا عطف نشي کولای د قشان په دې ضمیر باندې دوه عطف په اسم ظاهر سره نشي کولای سو پر چې تاکید نه راوړي نو ضربت وزيد نشي ویلې بل يقال بل ضربت انت وزيد لکه پوښتنه باندې بخلاف ضربتا او په خلاف د ضربتانا چې په ضربتا کې خو څلور حرکتونه پر د بصیر راغلي په ضربتا کې الکه په ضربتا کې څلور حرکتونه پر د بصیر راغلي ها نو په ضربتا کې څلور حرکتونه پر د بصیر راغلي دي او په دې کې د تا حرکت نه عارضی دی د تا حرکت په کې سره عارضی دی لکه د ضربت نو هغه ضربت چې نه ناګینه الف جوړ شوی دی دا ضربت سره الف ولا ولا شو تسنید جوړ شوی دا نو دا زردا په اصل کې ضربت ده او په ضربت باندې د تا باندې د حرکت د الف د وجه نه راغلی دا عارضی دی اوس په دې خبره باندې چې د حرکت عارضی دی اصلي نه نو په دې باندې دا دې پېښ کړه دی رماتا موږ وایو رماتا نه وایو دغه چې حرکت عارضی دی حرکت عارضی نه نو بیا په کاټه چې التقاء ساکنین پکې نه راغله رماتا ویل شي رماتا خوشوي لأن حركة التاء في حكم السكين بريء حكم السكون ده ومن ثم الذين يسقط الالف والغوزي بعرف في رمتا لكون التحريك عارضا دغه حرکت عارضی ده الا في لغه رديه مگر یو ردی لغت ده پای رماتا ویل کی یقول اهل رماتا چارغت الاول رماتا ولا لکه پوه شو به معنی او وی چې لکه په دې کې حرکت ته جنم دا راغله نو استلقاء ساکنه نه نو چې التقاء ساکنه نه نو بیا الف پورې وګورئ وبخلاف مثل ضربك ابا خلاف ده مثل ضربك نه ضربك لانه ليس كالكلمه الواحده لا بشان وی کلمینه ولی بشان وی کلمینه ځکه چې دا د فعل او د مفعول نه جوړه ده او د فعل او د مفعول په منځ کې شدت اتصال نشته لان ضميره ضمير منصوب ځکه ضمیر منصوب ده وبخلاف هذا بدن سیږي حد بدیل لري حد بدیل نه دي هدا بيده ودا بيزه ټکه دی وګورئ حد بدیل لري حد بدینو نو په حد بدیل په څلور ټکی نشته پکې ها ودا بيزه اذان لیکل او په نسخه علبطا او بل نسخه څه لګي بلې زړو کتابونو علبطا شته ها نو هدا بيزه او علبطا من غضبانو یا هدا بيزه علبطا لان اصله هدابده دا اصل لري سره هدابده او دا علبطه سره په اصل کې علابطه نو هدابده او علابطه دي د باندې کې چې په مېس الف راغلی دی ها لہذا دا ممنوع نه دي
او دا هدبدا او علبطه دا ولګي هدبدا او علبطه کما فی مخیت لکه څنګه چې په مخیتون کې ده اصله مخیات چې په مخیتون اصل دی مخیاتون او په مخیتون کې جنان دا سلور حروف په دې په مس کې الف ته او دا قشان دی وای دا څنګه چې مخیاتون اصل مخیاتون نه په اصل کې په الف دا قشان دی هدبدا او علبطه دې په اصل هم الف او دابدا او علبطه دا وباسه نو چونکه په هدابدا او علبطه کې سلور حرکات په لپاره نشته ده په مس کې پکې الف راغلی ده لہذا دا ممنوع دي ये पहुंचे तक हाँ बस है ना